الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة آل عمران آیت نمبر 199 بوایو ان شاء الله. الله تعالی دې موږ ته په قرآن کریم باندې پوها او عمل کولو توفیق راکړي، آمین. ورستنی آیتونو کې الله تعالی مسلمانان دوی سره یعنی اهل کتاب سره د رازداری د دوستۍ نه منع کړل چې دوی سره به رازداری یا د زړه دوستان بنه جوړوي، ځکه چې دوی تاسو د پاره خیر نه غواړي بلکې دوی غواړي چې تاسو په تکلیف کیږئ، او دا خبره د دې د خلونه هم ظاهري شوې دي او زړه کې خو ډېری غټي پرتی دي تاسو ته. او الله تعالی تاسو ته داسې واضح آیتونه او حالات بیانوي دې لپاره چې تاسو عقل نه کار واخلئ. اوس الله تعالی حالت بیانوي چې به حالت سره حالت دا ده، ها انتم خبر شي عمده تاسو اولئ اغه خلق یې تحبونهم چې تاسو مینا کوي دی سره، ولا يحبونكم او دوی مینا نه کوي تاسو سره، وتؤمنون او تاسو ایمان راوړی ایمان لرئ بالکتاب کله په کتابونو ټولو باندې. پکار خدا وا چې دوی تاسو سره محبت کوله، ځکه چې تاسو د اغه په کتاب باندې ایمان راوړی، تورات او په انجیل باندې. نو یو سړی چې زما په کتاب باندې ایمان راوړي یا زما د لارې ملګری خو بیا سړی مینه کوي، په کار خدا وا چې هغه تاسو سره مینه کوله. ځکه څومره خلک دي چې زموږ کتاب ومني، او حال دا نه ده، حال دا ده چې تاسو هغه سره مینه کوي. دا د مدینی یو خو هغه حالتو چې کم د يهوديانو سره د مدینی خلکو انصارو د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو مخکې زړه تعلقاتو، دغه زړه تعلقات وجه نه غوي تعلق او مینه محبت خو به یو بل سره دوستیانو کې خامخدا کیږي. دا خو هغه مقامی حالت. خو قرآن کریم خو تر قیامت پورې کتاب دی، حالات هم تر قیامت پورې دی او هر حال په هر وخت کې او په هر چا باندې فټ ته دغه چې د اخیره کتاب دی، بل کتاب هم نه راځي نه بل پیغمبر راځي. نو موجوده حالات کې کتا اوس وګورئ، نو موږ اوس هم مسلمانان د کافرو سره او خاص کر اهل کتاب سره مینا کوي، او حال دا چې هغه مینا نه کوي. بیا موږ مختلفو نمونو باندې هغه سره د تعلق ساتلو کوشش کوو. کچرته انجیوز دي د موسسې وغیرہ دا به د دوی خپل مقاصد د لپاره څه عارضی غونډې دنیوي فائدې هم پکې وي، خو موږ به داسې مینا ورسره وي چې هر سړی د دې سره کار کوونکی دی او هر څوک د دې سره په کار کولو کې خپل ځان لپاره فخر او خوشحالي هم محسوسوي. او همدارنګه دی وایي چې زمونږ د مذهبي خلک چې کم دي دا ټول یو مونږ هم اهل کتاب یو، الله منون کیو، تاسو هم اهل کتاب منون کیو. زمونږ پیغمبر عیسی علی السلام او تاسو هم عیسی علی السلام دي، زمونږ پیغمبر موسی علی السلام او تاسو پیغمبر موسی علی السلام دي. نو راځي چې د مذهبي رواداری او د مذهبي غو باندې موږ خپل کې یو شو، موږ مسلمانان ورته بیا خوشاله وي چې الله بس داسې کوله او موږ خپل یو موږ سره یو وغیرہ. نو الله د اوسم دغه سي حال دی. دین علاوه علاقو ته وګورئ، زموږ د مسلمانانو داسې مینا ده چې امریکې ته تللی وي او جرمني ته تللی وي او فرانس ته تللی وي او الته اوسېدلی او الته مې کار کولی، الته مې کورونه وي او الته مې زندګي وي او تعلیمونه وي. دا څه شی دي؟ خو مینا د هغې سره مینا نوره څنګه وي؟ هغې سره مینا د هغې قانوني خوښ دی، د هغې علاقې خوښې دي، د هغې صفتونه به کوي. دلته چې راشي بیا د هغې صفتونه کوي. داسې قانون دی او داسې خلک دي او داسې اعلی خلک دي، او بس یو ایمان نشته. نو خو چې ایمان نشته خو هر څه نشته، نو نور څه دي؟ ایمان خو چې تلری کې خوندغه خو ګندګي ده، ایمان هی صفائی ده د کامیابی. نو الله فرمایي تاسو به داسې عجیب خلک چې هغه سره مینه کوي، او حال دا دی چې تاسو سره مینه نه کوي، مینه نه کوي تاسو سره. او بل عجیب حال بیانوي، تاسو لګواوري چې واذا لقوکم کله چې تاسو سره ملاویږي دوی قالو نو بیا وای امن موږ ایمان راوړل، واذا خلو کله چې دی بیا بیل شي د مسلمانانو نه تنها شي په خپلو کې کینی، نعذو چکونه لګي کټکي علیکم الانامل پتاسو باندې ګوتې د لاسونو، او ډېر غصې نه بنده خلنه لګي په دې لاس باندې. ولی من الغیظ د غصې نه دا یو ورنه، یعنی موږ دلته یو پاکستان کې یا افغانستان کې اسلامي ملکونو کې الحمدلله ثم الحمدلله دا موږ سوار اوریدلی دوی وسمره اوریدلی،
چې د مسلمانانو باری کې د دې خپل میټینګونو کې یا په خپلو کې خبرو کې یا چرته چې موقع ورته ملا شي په دوی باندې سختی را جوړي که سزا وي د دوی ده که مرګونه وي د دوی دي که تنګي ده نو د دوی دپاره ده کله یو قانون کله بل قانون کله په یوې خبرې تنګوه کله بده خبره کوه کله سپکه سپوره کوه حالات وغیره دا ټول داسې عجیبه چې د دوی دپاره برابر نه وي. ها یو قانون بل هم الله تعالی بیان کړی دی په دې سوره بقره کې مخکې تیر شوی دی چې نه به خوشحالېږي تا نه ولن ترضى عنك اليهود والنصارى دا تا نه خوشحالېږي نه ته خوشحالولی شي. ها یو حالت دی چې دی به خوشحالي کم حالت تتبع ملتهم ته د دې د دین پیروي وکړي نو که بیا چا نه واقع د یهودیان او عیسیان خوشحال وي اهل کتاب نو دې مطلب دی چې دی بیا د هغوی د دین پیروي کړې ده نو الله تعالی ته خو صرف مونځ او دس روژه حج زکات نه دي کنه الله تعالی ته خو دین دی او د دین غلبه ده او دین غیرت ده د غیرت وایي کله چې انسان کې غیرت وي کنه نو الله زموږ رب دی نو د الله دشمن به خپل دشمن ګڼي د الله تعالی دین به خپل دین ګڼي د خپل غیرت ګڼي بیا او چې کله غیرت نه سړی پاک شي نو بیا دا هیڅ ورته نه ښکاري که به دشمن یو که بل څه د نه بیا د خنزیرانو په شان شی جوړ وي چې پردي سړي بیا هم بیا خنزیر دا یو عادت د بغیرتی چې هغه همیشه دپاره دا عادت وي چې خپل دا یو داسې ځناور دی چې هغه خپله ښځه سور چې تاسو دا ځینې افغانان ورته وایي هغه خپله ښځې دپاره نور خنزیران راولي او خوشحالیږي په دې خبرې باندې دا یو ځناور دنیا کې داسې نور ځناور نه دي بلکې نور ځناورو ته هر ځناور چې تاسو وګورئ چې ځناور سره نر ځناور وي بل نر چې ورته راځي دی پې خفه کېږي بلکې جګړه ورسره کوي او دا بې غیرته دي نو هوبهو دغه زموږ د دین حالت هم دی دا دین حالت هم دی چې مونږ کله د هغې طرف ته ورځو یا هغې خوشحالیږو ورته حال دا چې دا زموږ د رب دشمنان دي حال دا چې دا مونږ رب ته او زموږ پیغمبر ته کنځل کوي زموږ قرآن ته کنځل کوي بد رد ورته وایي دغه افغانستان کې چې دی کارونه کم قرآن کریم سره وکړل یا کم نورو ځایونو کې چې دی کوي تاسو خپله لیدلي دي بار بار یو وارې خو نه دي لیدلی شي بار دا خبره لیدلی شوې ده هغه باوجود زموږ به دوی سره مینه هم وي په دوی ته به ورځو مو دا به هم خوښ هم وي د دوی تعلیمي ادارې وګورئ پاکستان افغانستان کې تاسو وګورئ چې کمې تعلیمي ادارې د اهل کتابو دي نو هغې کې به مونږ ماشومان ډېر په فخر سره سبق وایي او دا فلاني ادارې کې دی دا داسې دی او دا داسې دی وغیره رسېدلی دی او اعلی دی او وغیره بهر قرآن زده وي هغه به دنیا کې هغه عزت نه وي خو چې انګریزي زده وي نه هغه به ډېر عزتمن لګي دې مطلب دا نه ده چې کنې انګریزي زده کول بده خبره ده نه هغوی سره دغه مینه کول دا بده خبره ده په عربۍ باندې موږ چېرته فخر ونه کړو قرآن باندې موږ چېرته فخر ونه کړو یا چا موږ د خپل حالت هم ګورو بهرحال الله تعالی دې موږ ته معافي وکړي چې قرآن بیانونکي وي یا تعلق ساتونکي وي هغه دپاره معاشرې کې کم عزت احترامي او چې کوم که چېرته دوه ټکي انګریزي زده وي او چېرته لږ ښه غوندې پینټ شنټې اچولي وي یا چېرته چې ښه ادارې کې ودي دي کافرو بس هغه سره بیا موږ مینه وي او خو مکه خبره الله کړې ده همدا تاسو یې تحبونهم ولا يحبون او يحبونکم هغوی سره مینه کوئ هغه تاسو سره مینه نه کوي مینه خو څه کوي چې تاسو نه بیل شي نو چکونه در باندې لګوي په ډېر غصې نه نو قول ورته ووایه رسول الله صلی الله علیه وسلم تعالی فرمایي موتو بغیظکم مړه شئ خپلې غصې کې تاسو یعنې د غصه تاسو دپاره د دې دوه مطلبونه دي یو خو د الله تعالی طرف نه هغه لعنت او خیره د دې دپاره تاسو په همدې حال کې تباه شئ دغه غصه تاسو دپاره د سزا باعث دی دویم دا دی چې تاسو د غصه د مسلمانانو ته چې کوم مخلص مسلمانان دي دا نقصان نه رسوي دا نقصان نه دی تاسو ته یې د نقصان خبره ده او الحمدلله زموږ چې کوم ښه مسلمانان دي مجاهد مسلمان دا به د عمدی جوړ کړي شوي چلونه دا په عمدی باندې الټه کوي او هغه به دې دپاره د غصې باعث وي بیا به همغه غصې باعث دا موږ دا اوس د موبایل کې د درسونه کوو دا زموږ ایجاد خو نه مسلمان غریب خو سره ځان نه دی خبر بهرحال آلات عمدی دي استعمالوي موږ د درسونو دپاره قرآن دپاره جهاد دپاره یا دغسې نور شیونه ان الله بشک الله تعالی علیم پوهه دی بذات الصدور سینو والا باندې خاوندانو د سینې او دلته مراد د سینې نه دا دی چې رازونه د سینو نه الله خبر دی تا په زړه کې د نه څه دي یا د هغه نه خبر دی دا الله تعالی د هغې د زړونو رازونه مونږ ته وښودل او څومره لوی احسان وکړو الله تعالی مونږ سره چې د هغې د سینو راز حالان کې دې دپاره غټه ایجانسیانې وي چې د هغې حالتونو نه مونږ خبر شو او دې قرآن کریم کې مونږ ته الله تعالی د هغې هر حالت بیان کړی دی
او موږ ته زموږ حالت او کمزوریان هم بیان کړي چې دا کمزوري ځان نه لري کوي نو الله تعالی فرمایي تاسو ته هغه دن حالت ما راوړو زه ته بیانوم چې هغه تاسو باره کې څه خیال ده الله دې موږ تاسو د دې سره دغه تعلق نه د اسلام د پاره او د الله تعالی سره د مینې په بنیاد باندې لري او ساتي دغه غیرت د الله موږ مسلمانانو کې پیدا وکړي مانس د کوي ها انتم خبر شي عمدا تاسو اولئ اغه خلق یی تحبونهم چې تاسو مینا کوي اغوی سره ولا يحبونکم او اغوی مینا نه کوي تاسو سره وتؤمنون او حال دا چې تاسو ایمان لرئ بالکتاب کله په کتابونو ټولو باندې واذا هر کله لقوکم چې دوی ملاو شي تاسو سره قالو نو دوی وای آمنا موږ ایمان راوړې ده واذا هر کله خلو چې بیل شي عضو نو دوی چکونه لګي کټ کوي علیکم الانامل پتا سبحانه غتی من الغیظ وجد غسینا قل اویا موت ملشي بغیظکم په خپل غصه باندې دا دوی چې ملاوي وای چې مان راوړي د حالت د منافقینو هم ده او د حالت د اهل کتاب هم ده ان الله بشکل تعالی علیم په ده بذات الصدور په خواندانو د سینو چې رازونه دي پکې